مونځ کې د چرګانو عادتونه مه کوئ. تاسو به کتلي وي چرګان چې خوراک کوي هغه چې دانه را اوچته کړي پوره یې سر پورته کړلی چې بیا یې ښکته کړي. زمونږ خلک چې سجده کوي سجده کې څه کوي؟ دا د چرګانو عادت. فرمایي په مونځ کې د سپو عادتونه مه کوئ. د سپو عادتونه څه شی دي چې سړي دا خپل دا لاس یې د مکمل په ځمکه باندې پروت دی، دا د سپو عادت دی. نبي علیه السلام فرمایي په مونځ کې مه کوئ. فرمایي په مونځ کې د اوښانو عادتونه مه کوئ. اوښانو عادتونه څه شی دي چې سړی کله سجدې ته ځي دا زنګنونه په زوره سره په فرش باندې ووهي ټک واری شي. نبي علیه السلام فرمایي دې ته جومات دې سره جومات ته تکلیف رسوي تر دې پورې چې په جومات کې یو ویښته ولې نه وي پروت. فرمایي دومره تکلیف ورته رسي لکه چاته چې سترګې ته ستن ورننه کړي. دا خو الله په ذکر باندې ژوندي دي. زموږ ډېر خلک داسې وي چې هغه جومات ته را روان نو منګس دی هغه به هم ګیرې ته جومات کې ورکوي. دې ته نه ګوري چې ویښته لړه کې څه خلک سنت هم جومات کې جوړوي. جوړولی شي اجازت دی خو بیا به ښکته څادر یا څه اچوي. ها ډېر خلک داسې وي چې داسې راپاسي نو د اوداسه ټولې اوبه چې دي دا جومات ته راوړي، لاسونه هم ساسي، له مخ نه له ګیرې نه هم راځي. یاد وساتئ جومات کې د اوداسه چې کومې کترې وي هغه تویواله دا مکروه دی.